لوړ کوس ادا په گاډو کې روان دي شنو پټکی وړي دي اړه دي تبلیغونه به کېتون کې بګار نه کی دا اول جو شو د اختلاف باندې څه فائدہ یو قتل او بنیادی خبره پس د مرګه حساب کتاب عذاب سزا جنت دشته تفسیر الله تعالی د سرګو درو خبرنده د دیو جنا حدیثو کتابونو کې مستقل باب ذکر کی باب د په بیان د ثابتولو کې د عذاب القبر نو عذاب ته ویلي رحمتونه هم شته د پاره د تخویف یراولو د پاره چې پته نه لګي لکه غوړي همیشه په دې یاره وسه دویم دا برزخ ولینو قبر وي ځکه زماستا په وس کې دا قبر دی ما ته خدا قبر نو دا قبر به کوم ذمہواری و باندې دی راوسه دا نه چې په دې قبر کې دی کړي قبر کې نو د لوګانو ګډه کې نه نشته سید کې ډوب شو نشته مرغو خورنو نشته پوری وسونو لنشته چې پوری شي دا قبر چاته هغه لنشته نه برزخ مراد دی نو چاله قبر دی چاله د مې خېټه چاله د مرغې خېټه چاله د ور دی ایریدي سپرټي الفصل الاول عن البراء بن عازب عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم اذا سئل في القبر يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد متفق عليه براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے روایت ہے اغد نبی علیہ السلام نے بیانی رسول علیہ السلام ہوئی مسلمان صفتی معنی مراد ده الله قانون ته غاړي خودون کې تش په په دغه نه په صرف باندې لکه شناختی کارت کې لیکل سنسه مسلم نه په دې شناختی کارت نه مسلمانی نه به کافر کیږي او چې صفت د مسلمانی د دې چې کله ته پوسو کړی شي په قبر کې فرشتي ته پوسو کې دوه فرشتي راځي چې نو دې گواهی کی الله د څه ته پوسو کې دې حدیث کې اجمال له درست دویم جز کې تفصیل کړي نور روایتونو ته پوسو نو شمر ربک دې جوابو کې نو دویم ته پوس کیږي ما تقول فی هذا الرجل ته دې پیغمبر بارکه سو الذي بعث فیکم دا څنګه ته پوس چې کیږي ما دینو کا قانون د جون دي سو په کوم دین وی ته يهودیت او عیسایت او کذال جوړ کړی د دستور قانون کدا الله والا قانون کوم دین دا غټ ته پوسونه ته ندري کی چې دا خلاصه د ټول ژوند نه چې دنه ته پوس شي په قبر کې د الله بارکه او د پیغمبر بارکه دې گواهی کی لا اله الا الله وان محمد رسول الله فذلك قوله ندغه قول الله رب العالمین رسول الله السلام هم د خپل خبر اثبات په قران کې استشهاد د قران نه کوي يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره مضبوطه الله ټینګي الله هغه څوک چې منل دي حق د زړه په کله کې وینا سره مضبوطی وینا قول وینا ویل الثابت کلکا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ په دنیا کې هم په معمولی ژوند کې هم او فی الاخرہ په رسونی ژوند کې هم د آخرت نه مراد دلته کې البرزخ دی بعد الموت د قیامت مسله زال لده هغه سره دې سره بد نشته د دنیا دی الاخره معنا فی البرزخ یو د دې خلقو په جواب فی القبر وایو بل روایت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه داسې روایت کې او یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت نزلت فی عذاب القبر دا ایت شریف نازل شوی په عذاب القبر کې یقال له من ربک ناس سوچو کې عذاب القبر هر چا لري عذاب کو نشته کنه دا عنوان ګرځولې دی دا څه د پاره ګرځولې د پاره د تخویف سړی که خو نشي او چې عبادت نه خدان بچی کنه ای سزا نه خدان بچی کنه نازل شوی په عذاب القبر کې د تویل کېږي په قبر کې مر ربک دی وی ربي الله نبي او عذاب دی ربي الله دا شانتا تپوس کیږي ما تقول فی هذا الرجل ندیوی نبی محمد متفق علیه وعن انس رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعالهم اتاه ملكان لا يسمع يا لا يسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم
فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. متفق عليه ولفظه للبخاري. وده حدیث دې مخکې تفصیل کړي. او رسول الله السلام ویلي دي چې بندا کله چې کېښوي شي په قبر کې فی قبره په قبر کې نو ټول قبر کې ښوی کېږي. قبر کې خو څه به بختوري چې هغه به قبر نصیب شي، څه لیوګاز وخوري، څه مرغۍ وخوري، سیندونو دریابونو کې ډوب شي. مجاهدین او غازیان داسې دي چې هغه میدانونو پراته وو، لیوګانو خوړل دي، مرغو خوړل دي. نو قبر کې کېښوه شو چې قبر کې کېنښوی شو نو آیا دله تنعیم و تعذیب نشته پس د مرګ نه؟ د ده نه سوال و جواب نشته؟ ولې نه؟ خامخا شته. نو چې خو عام دی چې قبر کې ښوی کېږي. جاهلیت په قبر کې خو د آدم علیه السلام نه دا طریقه را جوړه که کافر ومو سماوي دین نه منه خو مړه به خپل په ځمکه کې پناه کاو. خو به د آدم علیه السلام زوی چې بل رو وجې نو بیا له طریقه نه وتلو نو الله فرشتې راولېږلي. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. وذا سنة الله دا غافنا مقرر دي. ذنی دسی دی چاہے قبر کی نیک دی نغوی سیزی لکا اندوان شو. ذنی دسی چی قبر کی نیک دی ناغا چی خپلت طریقی سنبالو لغو کی زی جوڑ کڑی حالتا کی دیو سی دا پاسن ماستا چینیانی اگوڑی داون باچی دا مرغان راخلاش شی اگو پی شروع کی تاکی وی اڑو کی راضی اکتا لگی لکا بمبائی کی دیلی کی دا سی زیونو جوڑ کڑی دی پارسیانو او چت ستنی درولی پاگی کی اسی جال لگوڑے دے او لاری تو جوڑ کڑی دا مڑا یو سی پاگی کی دی مرغان راخلاش شو پسی اگو ٹاکوی پزوی اڑو کی راضی اکتا لگی چی بالکل ختم شو اڑو کی راو رسو لفش دا اڑو کی بیا واقعی کنو قدام غر کنو طول والنا خواهی چی اڑو کی بیا تلا خواهی. نو هر څوک چې خو څه طریقه ولکوي په خپل یقین د مړي ته ځان نه دی جدا کولو. نو فرشتې ته راورسي په داسې حال راورسي چې کله کېښود شي قبر کې او واو وګرځي د نه د ده خپلوان اصحاب ملګري یې خپلوان یې انه لا يسمع قرع نعالهم بېشکه دی خامخا اوري ټکارې او ډزارې د پیزار د هغو په ویښه دومره پته نه لګي کوټه کې سملې نو چې بار څوګري څه وایي دا چې چا وایي سره زما په شانته چته نه چا غونیږي څه وایي دا زما کچره څوک د ټول درځي نو بیا ورې کی او چې کته پروت کې چا پیر څوک نه دی راځي د درځاري ورې کی د افهام د پاره دی لا يسمع قرع عالم خامخ اوري تکاره او درځاري کشاره د پیزار دا وو دغه شانته حال کې راشد ته فرشتي سمانا زر راشي زر داغو د خپو کشار الامان د قبرستان نه لاون نه وتلی او جدو خپل کار خلاص کی د قبر ته کار دی اخیری د اخلاص کی نو فرشتي راځي اگر که خلک کیه په قیدان دی یقینا نوري حیات پکې ته الله چولې دی یا اوري نه تمثيل ویلې دی چې کدا اوري د کشار به اوري اتاه ملکان راشد ته دو فرشتي نو کی نه فیقعدانه نو ویدتا ما كنت تقول ويتا ما كنت تقول في هذا الرجل سوي تچوي بری فبارد دی نارینا کی الرجل اسم اشاره سره ذکر کی هذا او رسول محمد بدل ذکر کی الرجل څوک دی یعنی محمد علیہ السلام ویدا خلق ته ندا جوړه کړل چې رسول علیه الصلاۃ والسلام او د دې ترمنځ دا پردې لري شي نو دې هغه سین کوي هغه ته ګوري دي بعض کې نه دا جوړه کړه دا تبلیغی نصاب کې دا شی لیکل
بعض دا جوړ کړل چې فرشتو څخه فټوي او فټو ته وایي ما تقول فی هذا الرجل، نو فټو ته رجل ویل کیږي، سورۃ الرجل لا ویل کیږي ته سورۃ الرجل. ته دې سړي باره کې سوای دا ول ذکر کړه حدیث تعویل کولو لپاره دا څنګه ده. حدیث یو باب کې راغلی دا غیر ټول روایتونه جمع کول غواړي. دې حدیث کې روایت درس راغله ما تقول فی هذا الرجل الذي بعث فيكم، صفات ذکر کې هغه چې تاسو کې پیغمبر او غنر بهادر او د کلمې سره چې دوی ټکي ټالو دا غبره کې تسوي څه عقیده ده. ځل د پیغمبري داویدار وي کدا هغه ته پیغمبر به منل دی ورنه څه چل لیکاو. الذي بعث فيكم دا حدیثونه راځي هغه تاسو په بار د دې بهادر کې لمحمد په دې سره اشاره کوي محمد علیه الصلاۃ والسلام ته چې ته د بار کې سوې. نو هر چې ایماندار پی هغه اشهد انه عبد الله ورسوله، دا الله بنده او دا الله را لګلو موږ ته په دین باندې طریقې خو ده. نو دې ته ویلې شي انظر الى مقعدك من النار، وګوره ته زیت دی نارام زیت دی د جهنم نه. قد ابدلک الله، جهنم جنت دواړه دومره دي چې په هر یو کې ټول بشر او ټول جن زیږي. جهنم دومره غټ دی چې ټول انسانان او ټول پیریانو ته زی نو زیږي پکې. او جنت هم الله دومره غټ جوړ کړی دی چې هغې کې ټول بندیان او ټول پیریان زیږي. بیا به څه وشي چې کوم جنت ته لاړله دا و برخه د جهنم حقه جهنمیانو ته پاتې شوه، او چې کوم ایماندار نو یا ایماندار وو خو سزا ولوه جهنم ته لاړله، نو جنت کې د دوه هغه ځای چې کوم دی هغه دوله خالی دي، او که نه جهنم له مستقل تی نو هغه ځای هغه بل ایماندار ته پاتې شي. دې ته وایي تلک الجنة التي اورثتموها بما کنتم تعملون. میراث کې ورکړه شو نور الله د پلار هغه زوی له ورکړه شو، زوی هغه پلار له داسې ورکړه شو، برخه کې رسه کې هغه ته پاتې شو. نو دې غټ نو دې ته وایي دغه د دوزخ ځای که چېرې دا عقیده دې نه نو دغه دې ځای نو دې له باطلې فیقولو او الله تعالی د هغې په ځای باندې دا بدل که دایره درکه مقعدا من الجنه قد ابدلک الله، بشک عوض کې درک الله تعالی د دې په دې مقعدا من الجنه فیراهما جميعا، نو دې دا دواړه ویني. جهنم او تبخ مخ کې ولې وخو د پاره د قدردانی چې وګې شي نه روړې قدر د سخی موړي او بیا خوري نو به چې خو او چکنی و پکې ته داشه چې وګي سړی روړې د وربشو بیا ومي ناغه به ولای سوزاريږي وته. نو وخت ته د سخت جوخو چې دې دوی مسخه قدري او هغه قدر به پیدا شي. قد ابدلک الله بی مقعدا من الجنه فیراهما جميعا دې بدوړ وی. واما المنافق والکافر، دلته دې حدیث مبارک کې دا دویم تاسو ویلې دی اول تاسو پرې خېره ما تقول فی هذا الرجل ویلی او دا تاسو نه دی مر ربک اولی دا اختصار کړی دی راوی او اختصار په دې کوي چې دا جواب صحیح ورکی. نو اول خو خود صحیح دی، اول خو خود صحیح دی چې دای منل دی دغه په خون روان دي، نو اولم صحیح دي نو دویم بو پسیم دریم بو پسیم صحیح راځي. نو ځکه دا یو ذکر کو نور پرې خو او هر چې منافق او کافر ويقال المنافق هم کافر دی، او صورتن منافق په مسلمانانو کې شمارو او چې ځن کدن د پورته شنو د کافرو سره حساب دی. نو منافق او کافر د تویل شما كنت تقول في هذا الرجل دی بهادر نارینه بارکه دي سوي دلته له محمد نبی ویلي. اگر روایت کې له محمد تکي د راوی دی رجل نمرا سو کو اشاره په محمد علیه الصلاۃ والسلام ته. نو دویم ځکه بیا ذکر نه کړ چې هغه ته پوښتنه شي نو دی به وی فیقول لا ادري، نو دی وی زه خو نه پیژنم نه پیغام چې څه وم كنت اقول ما يقول الناس ما يقول الناس، وم زما به هغه چې خلک وي خلکو به وی چې محمد دی، خلکو به چې پیغمبر دی، ما غي زما خپل خبره په پرې باره کې نشته. فیقال له نو ته ویل کېږي لا درای ته ولا تر نه پوښي او نه څول ولي نو سره د پوه کېدو دې څنګه رسول دې معنا لا درای ځان دې نو پوه کړي درا یدري درایتن
لا تلیتا ندی جو سلوستی دی. څه مطلب شو؟ ندی په خپل زده کړی دي او ندی د بل زده کړی دي، نه مجتهد وي او نه مقلد وي. د بل دین نه زمانه خبره هغه ته نو وګ نه یې نو څه دی کړلی او رالی د سې ته خوشي بیان تراله چې څه شي څنګه نشته. تلیتا اصل کې تلوت دی او مشاکلتن للاولى د تلوتن تلیتا کړی دی، واو یې کړی دا او تلیتا ته جوړ کړی دی. د وای مخکې کلمې سره د مشابهت کولو لپاره لا درایتا ولا تلیتا ادي څه په خپل لوستي ويضرب بمطارق من حديد ادي بیا وولې شي په ګروزونو باندې پلکونو باندې د وس باندې ضربتن داسې خطرناک وهل او ضربتن خطرناک وهل فیسیو صیحتن دی بچیغو باسی لوی لوی بقر لوی چغی یسمعها من یلی چه وابوری دا آواز هر غطو چنیزی دتا یعنی دا مقامانی غیر السقالین بید انسانانا پیریانونا. متفقون علیه لفظ دا بخاری دا مسلم و دا بخاری دوارو دی، لفظ دا بخاری مطلب دا دوارو دی. حدیث مبارکنا ثابت شولکانه چې برزخ کې عذاب شته، برزخ کې رحمت شته. عنوان سویلو عذاب البرزخ. حدیثونو دوارو کې د عذاب سره د رحمت تذکرہ مخکې کړ. رحمت کولی دغه دین لپاره د تخویف ذکر کړی دی چې خلک ویریږي چې د حالت را باندې روان دي. او دې حدیث مبارک کې هم دغه وی السبب ولته لا درایتا ولا تلیتا زال دې ذکرې نو ډیره بخوا کزال دې نو د بل نه خو به ذکرې کړه د بل باندې منلې نو مجتهد یې نو تقلید کاینا نو زخره سبا جوړ کی ځان بغیر کې نور بغیر کې کتاب پس در دي وې د مجتهد نو نه چې زه ته زماغه معنا نستقل منو چې د مجتهد نه منو استاوري منو د امام ابو حنیفه نه منو د مالک و امامنا د شافعی امامنا د احمد ابن حنبل امامنا ازما منو ته څه شي استامنم دا هو بمنم دیوتن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا مات. دا خبر فکر کې دا حدیثونو ټول په یو د مسله باندې ذکر کړي چې هغه پس د مرګ نه چې کله بنده الله ته وسپارل شو پس مکه د پاسه پروت ته خود بنده د وخت نه وسبار دی نو د باندې حالت برزخی شروع کیږي، تنعیم هم دی او تعذیب هم دی. خدا کله حدیثونو مبارکو کی تفصیل سره ذکر کی کړي ما سره ذکر کی مراد د ټول یو دی. او نبی علیہ السلام ویل ان احدکم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله اليه يوم القيامه متفق عليه. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم بشک یو د تاسو نه چې کله دې مرشي عرض علیه نو باندې کوله پیش کولی شي د باندې مقعده زید دې رکیدو کې ناستوي بالغداتی والعشی سحرم او بیگیهم ان کان من اهل الجنه کی دې د جنتیانو نه کار مسلمان فمن اهل الجنه مظاهر الجنت نه حساب دې نو د ته د جنت نه خودل کی او کی دې من اهل النار د دوزخیانو نه فمن اهل النار نو دوزخیانو نه به حسابيږي او د ته جهنم خودل کیږي. ویلی شي دا هاذا مقعدک دغه دې زستا تراغي چې پورته کیتا الله الیه دې طرف ته پر د قیامت هغه جنتی ته وېستا مقام داده خو زیبو ته قیامت کې چې فیصله وشي، دوزخی ته وی زیاده داده خو زیبو ته قیامت کې فیصله وشي. نو مخکې حدیث کې خو هغه سات کې ته خو درې شي عدالت کې قیامت کې دا قیامت کې بوله دي دا فرق دی. یو خو دل دی عرض یو تبیل دی. مخکې حدیث کې هم دا ویلي دي انظر الى مقعدک من الجنه انظر الى مقعدک من النار. د باندې عرض شو دا خو ابتدا د سوال جواب کې د عرض ته شو دیو ته تل نه دی خدا غزي غاثار ته سرګن شو خوشاله تر راغلي. اوس کده په جنت یا قبر کې یا برزخ کې خوشاله دی یا په سخت دنده زال لده دا د جنت او یا د دوزخ کې نه دی، نه په جنت کې دی نه په دوزخ کې دی. او دا غي مثال دی ذکر تعالی به مثالی وي دا غي مثال له ته خو درې شوی دی. او دې حدیث کې ماغه ذکر کړی څه بل دی بالغدات والعشی
دبانې قبر کې چې کوم سخت اورات داغه خدا او د دې سره سخت او د جهنم خو د لکیږي لا زیاته د پسې را روانه ده وي خوشحالي ته جنت خو د لکیږي لا زیاته د پسې را روانه ده اعددوا آل فرعون النار غدوا وعشيا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه سورہ حال مومن کی ہوئی فرعونیان دی تدن نکای او داو تا پیش کئی او عالمانو لکلیم دی چه سحر پا اول در روز کی پا آخر در روز کی دو پا جہنم بانی پیش کولی شی اداو تروان دی کولی شی او دا میشه صدا چه دا خوردولا اول وقل دی بانی دا حتی عباسک اللہ علیہ یوم القیام متفقن علیہ وعن عائشة رضی اللہ عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعوذ بالله من عذاب القبر متفق عليه. دا حدیث په دې دلیل کوي چې د عذاب القبر مسله دانه چیوازی پا دی دین کی دا پر طولو اسمانی و دینونی کشتے او وا اس کے چانتا منل خدا اللہ گور یهودنا وی عذاب القبر شتے یهود همو منل منلی وا ویچی یهودیا جنائی خزا ننو تدیتا فذکرت عذاب القبر نو دی یهودنی بیانو که دا عذاب القبر چی رسو دا سی سختی دی خور دا سی سختی دی فقالت لها نو عائشہ صدیقہ دیتا نو بیا دی یہودنی عائشہ تا رضی اللہ عنہ اعاذک اللہ من عذاب القبر اللہ دی تعالی پناہ در کی دا عذاب القبر اللہ دی بچو ساتا نو دا اخلاص شو خبر نو تپوسو کا عائشہ رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عذاب القبر شتے فقال نعم عذاب القبر حق او کنا عذاب دا قبر یعنی دا برزخ دا حق دی. قالت عائشہ وی عائشہ نو فما رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا زنانا دا عذاب تذکرہ کرلا دا یقینی دا چا عذاب چالشتے نو چال خوشحالی مشتے قاسم معلوم خود پار دا تقویب تذکرہ دا عذاب القبر کئی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لئی دعاون دا دی سختو نا دا بچ کے دو کردہ جی سختو نا بچ نعمتو نا دید دا سختو نا بچ کے دو دعا اصل دعا دا نعمتو نا دا خوشحالو دا غی دعا حتی یبعثک نو دا وی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ما دا رسول اللہ علیہ وسلم دا تپوسو کنا غویاو عذاب القبر حق یقینی دی. عائشہ وی بیامانی دل دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس تا دغینا چی ما تی تپوس کرو چی موزی کری چرتی اموز دا نبی علیہ السلام نوافل موزیون طول پو کور کیو گنا چی کوری کونو دعا بیم کول دشپیو موز روزیم نو موز چی بیو کو الا تعوذ باللہ من عذاب القبر لیکن پناہ بے غفتد اللہ دا عذاب القبر نا متفقن علیہ ضرور دا کنا چی بندہ دا عذاب القبر نا پناہ غواری چی اللہ حفاظتو کا دمگا. وعن زید بن ثابت دا حدیث مبارک مطلب تشو یهود ایمانی دا چی عذاب القبر شتے یعنی پس دا مرگ نا عذاب شتے اداد مسلماتو نا دا کتبی لائیو. وعن زید بن ثابت قال رضی اللہ عنہ قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حیات لبن النجار على بغلة له ونحن معه اذ حادت به فكادت تلقيه واذا اقبر 6 أو 5 فقال من يعرف اصحاب هذه الاقبر قال رجل انا قال فمتى ماتوا قال في الشرك فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. قال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال رواه مسلم. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کاتب د قرآن دیوی دیمیل کی چمنگو د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا مکہ تو ذکر شو بینا او بینا ما او بید ما دوڑ ذکر کی عام عرفتے فی حایت لبن النجار پیو باغ کی د بنو النجار حایت خو دیوال ته وي او باغ ته ځکه ویل کی چې د مدینی باغونه یا د عربو باغونه دا غوچو د دینه بچا پیر لوی دیوال دومره چې په دیوال په سړی نشو وخته ور به ته پرېخ یا یو طرف ته یا دو طرف ته دی باندې بتلرات نور بتینه باغو دیوال وو نو پاغه نوم باندې حایت یادی باغ باندې مدینه منوره کې ټولون دغه قسم نو یو باغ کې روانو د رسول علیه الصلاۃ والسلام سره باغ د چاو د بنو النجار د انصار قبیله د بنو النجار د رسول علیه الصلاۃ والسلام نکاح نه هم ده مورید دغه عربو نو په دې معنی باندې نکاح نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مورې نه نیای یعنی د نکاح د طرفه رشتہ سره نو په دغه معنی باندې هغه بنو النجار نحن بنات من بني النجاری یا حبذا محمد جاری جنکو بیا سوتونه ویل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله راړ خوشاله شو تا حدیث تاسو دیم جوړ کړو پرون کله اسکار کینه جنکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کو تر جنکو نور خبرې کول مې کېدا وفینا نبی یعلم ما فی غد ودا پرې قولی کما کنتم تقولین هغه وای چې تاسو نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرشتہ کې نکاح نه کیږي نو پدې چې یو بار کې روانو علا بغلت له سو په قچره باندې چې وته دو مونږ سره وې زید وی مونږ سره الحادت به کله چې دا وتره دا سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه حیدوی کګی دوتا نو کله چې وتری کی کاروي هر یو چې تریږي نو کو کله د شي دانګي او کله داسي دانګي نو ترې دلدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره فکادت تلقیه داسي وتره دا چې نږدې و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورغولې وي او نو ورته وین اذا اکبر 6 او 5 پس نه چا قورونو شپږ یا 15 نبی علیہ السلام تاسو کوم یعرف اصحاب هذه الاقبر څوک پیژني خاندان د دې قبرونو جد چالي یو څوک کې مشر نه زه پیژنم فمتا ماتو دا کله مړ دي څومره وخت کېږي قالو نبی علیہ السلام نمخ کی دی کنا چې خود ته جنازه به کړي مسلمانانو معلوم بوتا خود په خواني دي دا د څو کلی دي کلی نه دي ماتو قال نو هغه یو توي په شرک دا ډېر په خوامه دي شرک زمانه کې فقال النبي علیہ السلام وی ان هذه الامه تبتلى في قبورهم د دې لپاره د حدیث مبارک راوړل عذاب القبر بشک دا امت تبتلى یعنی جنس دا امت یو تن تل نه برات دا امت زما چې کب ته د دایره غلې بولون کې راغلې ما تبتلا ازمیل بشی په قبرونو کې امتحان په کول شي ازمیخ په کول شي فلولا الله تدافنوا نو کچره نه دا چې بیا به مړي د خخوای لدعوت الله لولا الله تدافن یو یعنی لولا عدم دفنکم الاموات کچره نه بیا نه خخول ساسو زمړو لدعوت الله یسمعکم ما با سوال کړو الله ته چې ووري تاسو ته د عذاب د قبر نه هغه څه چې زه اورم وس دیږي کې چې کوم سخت ده او اوس ما ته اندازه وشوله اما واورید او ما به الله ته سوال کوم تاسو به خو دوغره په وار خطا شي بیا چې بیا مړ سره هوای چې موږ یې کوم په ډاګه دي پرو دي چې څو سره کیږي هغه ته چې دی اورم ثم اقبل علينا بوجي بیا را مخ ک نبی رسول الله مونږ ته مخ راوي ګرځاو او وی تعوذوا بالله من عذاب النار پناه غواړي د الله د عذاب د جهنم نه د ورنه اصحابانو وی نعوذ بالله من عذاب النار بیاوی تعوذوا بالله من عذاب القبر پناه غواړي د الله نه د عذاب د قبر د الله په نوم باندې الله مونږه بچا نو تعوذوا اصحابانو نعوذ بالله من عذاب القبر قال بیاوی تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن پناه غواړي د الله نه د فتنو از میختونو نه هغه چې څرګندې شوی دي نه هغه چې پناه پاتې دي فتنه د بيدینی ذرایع د بيدینی دعوتونه او د بيدینی ترویج څرګندې شوی دي نه علاقو کې
ابي دینه رواني دي لکه د کفر شرک غدي څه په اورنګ څو ګلباني او هغه چې پنا دي لا سرګندېږي به رواني دي. نو اصحابانو نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. قال بيوي نبي عليه السلام تعوذ بالله من فتنة الدجال. دی فتنو تا دعوت ورکون کې التلبیس کون کې د صحیح او د غلط دجال ته لګي. دجل وی پنا کولو پردې راوسو او گاڑی را کولو خلط کولو تا صحیح او خطا ګډوډ کی حق او باطل ګډوډ کی. نو د دې نه پناه غواړي. نو اصحابانو پناه وغوښتل. نعوذ بالله من فتنة الدجال رواه مسلم. دجال باب رسو راځي مستقل. دجل وی ګډولو تا پرده کولو تا اخړولو تا. دجال یهودی دی او راضی با د امت د گمراه کولو لپاره خلق عادات د خلقو د ازمیښت لپاره به سره یي. جهنم بی جنت بی کداغه څوک منی نو جنت ته بځي وي. ا جنت سره په حقیقت کې هغه دوزخ دی لکه د دنیا جنت چې کافرو له جوړ کړی او دولت او عزت اقتدار دی. او جهنم سزا ورکول مړولی ګرځي با مکه او مدینه ته محفوظ دي. نور عام دنیا تقریبا باندې بګرځي. صالح شپې دنیا کی بیدا کی اوش پارا دے د کال د میاشتې او د هفتې عمر دی دا بګری. نو چا چې وسم داغه په خون روان دي نو الته کې باغ خپل قائد کی او څوک چې وسم داغه په خلاف دي نو الته کې به موږ مني اوس به بیا به موږ مني چې دا خو زمونږ ما سره قرآن سنت سره او تاغه د جاري سره به حلال کی بیا به ژوند کی بیا به حلال کی بیا به ژوند کی بیا حلال کی بیا ان شاء الله لوله بیا به حلال لوله نشي. نو داسې خبرې اترې دي او دا ولا الله رب العالمین د پاره د ازمیخت مخلوق ورګي چې دوی منی کنه منی. څوک داغه په خونه روان شو جزیبا خو چې اوس د دجال په خونه رواني نو بیا هم د دجال په خونه رواني اوس داغه په خونه روان دي یهود پیرنګانو دغه دجال لخر دی. هغه ته مسیح دجال ته حدیث کړي هغه په دې انتظار کې مسیح دجال به اوس راځي. موږ ول انتظامات کړی ټول دنیا باندې ملا څه خیره حکومت دغه تیار دی راځي بولا. رسول الله سلام به دین پناه غواړي پناه وغوښتل. موږ الفصل الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبر الميت اتاه ملكان. کله چې قبر کې کیف وشي مړې زرا شدل دو فرشتي نو چې قبر کې دی خو دې چې بکې نو عمومي قانون دا د کافرون دا قانون د آدم علی السلام را سره روان دا قانون دی چې مرشي نو بیا په قبر کې دی. دغه یو طریقه د عزت از سنبالولو. نو چې کله قبر کې کیف وشي مړې نو راشد له دو فرشتي اسودانی ازرقانی تک توري پرنګ او تک شنی د سترګو شنی سترګې زینا بدمور شکل بل نشته بدلت ناسیریږي وجود تور سترګې شنی نهایت خطرناک شکل صورت دی. په دې شکل راشي یو ته ویل کېږي المنکر وللآخر النکیر بل ته نکیر ویل کې منکر ناشنا نکیر معنی ناشنا د ناشنا صورتونو والا صورتونو ناشنا دی خبرم ناشنا په ناشنا طریقه ته پوسټه خلق ته نکیر بنکیر وای کنه دا نکیر بنکیر راشي فیقولانی ما كنت تقول. دا دواړه فرشتي ته پوس کوي چې څه بری وی په هاذا الرجل په بار د دې بنده کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارکی فیقول هو عبد الله ورسوله ایماندار دی عبد الله لګره الله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. فرشتي ته قد كنا نعلم انك تقول هذا من پویدلی چې ته هم د قواعد څنګه پیدلی دي د خلکو وینا د خلکو ویل ایماندار او د خلکو دعاګانی معلومیږي چې خساره دي بلدا چې دی وی ویني د ایمان اثر خو اسیم معلومیږي نورانیت معلومیږي موږ ته پته و چې ته هم دغه وای. ثم يفسخ له في قبري بیا فراخي او شیارت والے راستي شدل په قبر ده کې 70 ذراعا في 70 او یا غزا پاو یا وګړو کې یعنی او یا غزا په ګودوالي باندې او یا غزا په پلانوالي باندې کدا عام غز واغستل شي یو نیم فوټ نو مطلب بدا شي چې دغه مرغټواله راشي او کنه غز زرعها 70 ذراعا
داغه غزانا بشماره غزا دا الله په غز باندې نو حساب نشته نو فرق دا غول عرض شي او دا حدیث چې کوم کې راځي مد البصر هغه جوړ دي تایید دي چې غټواله ته مراد د غزونو ته دغه غزونو نه مراد د ذات جو ته غزو هغه د الله غزونو دي او په حساب یو تغارت کی هر طرفه کور دي اورت کور یا خلکو کنه دنیا کې کور او په آخرت ګور پس د مرګ ګور نو کور رات خو یالته کې لو کوم ګور راته ثم يفصل في قبر 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه بیادتا رڼا کول شي نور واچول شي فيه پر قبر کې ثم قال له بیادتا ویل شي چې سوال جواب ختم شو قبر نورانی شو دته نم فقال رسول الله فيقول ارجع الى اهلي ودشا ما نارامك ندوي ارجع الى اهلي فاخبرهم زما کنه کوړته می خپلوانو ته چې خبرې کوم فاخبرهم خبر ورکم چې الله ز بچ کوم مال دا خوشالي را کړی چې واپس فرشتي ته نه نم کنومت العروس ودشا لکه د کېدو د ناوی عزتمند ده او مبارکي په کور باندې او قدرداني دا شان قدردان عزتمن او مبارک ته حرام وکا کور ته لا نشله ناوی چې لاړ شنو په ساتي بیا کور ته سوکرا پیری او کور ته بیا نه راځي نو ته دلته یې سو وخت او هغه وخت سوې چې قیامت بشي بس تا بخیا تبلا پوم نه چې قیامت بشي الذي لا يقضه الا حب عليه دا شناوی چې نشي خوله د خوبنه لیکن زیات محبوب د اهل د دنا الیه د طرف ته بنده ته چې څوک زیات نږدې زیات محبوب هغه ویخي کنه نو دغه شانته لکه ناوی ته زیات نږدې او زیات محبوب په دغه کور کې خاوند دی میړه دی راغه به ویخي نو دا شانته تاسو وګړي شي خوله احب الخلق یا الله رب العالمین د طرف نه چې کله आवाज شي بیا پاسینو هغه وخت پوری وای حتی يبعث الله في مسجد مما جي تردي چې پورته به کې الله د زید ډېر لګاولو نه ذالک چې دغه دی او که سره منافقو نو دی بووي سمعت الناس سوء ته زبارک دی بي اورد خلکو یقولون قولا چې سببي څه خبرې به کولنو فقلت مثلون ما غشان ته خبرې کولی لا ادري فقلت مثل لا ادري زه په خپل ذات نه پوه د بلغه منم بمذهب اذا مقلد قال لا ادري نو مقلد لا ادري مقلد خو ادري ما دای ذکرې زما عالم ما ته خودري دي ما امر ته خودري دي د قران او سنت پر نه را ته خودري دي دغه تشین شي لا ادري او اذا په نه پیګم چې نور څو خدا خلق وینو نو فرشتي ته قد كنا نعلم انك تقول ذلك بشک مونږ په دې باندې چې ته هم دقه وای ما نستا د رنگ نستا د حالاتونو د سرګند چې ته ودی وای حالات داسي او قال الارض بیا ویل شي زمکه ته انت ایمی علی ترى جوخت شو په زمانه التئام جوخت دل کوشر دل کوشر شتا یو د شته په د باندې زمکه پیرا ټول شي دا فوقال د فرشتو قول نه دي فرشتو کا اخلاص شو د الله طرف بل شو بل عالم دي ویل شي دا چې زمکه پیرا غون نشه فتلت ام علی نظمکه پیرا ټول شي فتختلف اضلاع دمر را ټول شي چې یو بل کې نه نوزي پخته ده فلا يزال فيها معذبا نویر بیا همیشه پاره کې عذاب کړي حتی يبعث الله من مسجد تراغه چې اوچت کې الله د غړې لګول زیاده ذالک چې دغه رواه ترمذی دا حدیث کې لګ اجمال دی نور روایتونه کې براشي د تراغه وخت پر په د عذابي څوک نفخه اوله نشي نو دغه ته جمعه قیامت یو نفخه اوله چې دا شته ژوند چې په دې عالم څخه دی دا ټول ختم شي نو بیا دویمه نفخه دل عرب را نور ټول ختم شو او دې کافر یا منافق لا عرب راشي عذاب پینې دې دغه وخت یو دشي نو صالح کاله پس چې دوی مشپېلې پکړې شي نو ټول عالم پاسین دې بیا راوي شي او چراوي شي څوک وې من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن اوس مسترګي لګې دلې بیا چاره به کو په بیا ورخته ایراله عذاب شروع نه د قیامت دی بین النفختین کې دل آرام دی عذاب نشته دی تاسو وقفه تو توقف زمين کې وقفه ده نو دا دغه جمعه قیامت حساب ولا نفخنو دا قیامت پورې په دمن دا عذاب دی الله روایت ترمذی وعن البراء بن عازب رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یاتیه ملکان فجلسانی فرشتي دورا شنو کې نه
دا جلوس هم دا غزه مناسب جلوس ته اجلاس ته دا نه چې دا زما صاحب شانته په پرلز کې نه کا تا کیا وته یا څوک او چې څنګه کې نستری باندې دی خو محسوسه ده په هوشيږي وایي تا مر ربک فیقول ربی الله دلته تفصیل دا رب نه شروع کړ مخکې ما وی کنه د پیغمبر وی ځکه چې رب منلې د خبرې یقین د پیغمبر منل صحیح منل دلیل دی په دې چې رب منل دی رب دې څوک دی چې ایماندار دی دی ربی الله زما تربیه کول کې الله دې تربیه کول په خېټه او تربیه کول په جسم او تربیه کول په روح درې وړ پراتی معنا څنګه چې ډوړې را کوله نو د سي د ژوند د تیرولو قانون را تخودلو په قانون باندې د الله د قانون روان فیقولان له نو فرشتي ته وای ما جن دا دوه ولې راځي تاسو لوستي کړه چې بنده سره دوه فرشتي مقرر دي نه کوي او بدی لیکون کی د قشن ته دوه فرشتي راغلي د خیر جواب او د بد جواب دواړه چې دا دواړه اوري او دا غیر مناسب رد عمل فیقولان له نو بیا چې تاسو کې ما دینو کا نستا قانون د ژوند سو دین د ژوند تیرولو قانون نو موږ روزه وازی دي موږ روزه انفرادي دین دي اجتماعي دین قانون د ژوند نستا قانون د ژوند سو فیقول دینی الاسلام نو دی دین می اسلام الله را لګل ستاره لګا اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا دې ته غاړه خودل می تاسو له وکړي په دې خوشاله یاتی نو بیا څوشي ما هذا داو توي دیو دین می اسلام فیقولون ما هذا الرجل الذي بعث فيكم داینه وزلت الذي بعث فيكم روایت راغله دوی سوای ته سړي دغه بهادر سړی چې تاسو کې بلیګلې شو هغه باره کې تاسو وای ما هذا رسول کاسو کو یقول هو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله علیه کله موږ ذکر په دې مسله فیقولون له نو دو دوړه د ته وای و ما یدریکا تا په دې باندې څه شی پوه کوي څه په دې څه شی پوه کړی چې دا د الله علیه کله پیغمبر دې ته خونه کړی او یا په دې سوال جواب باندې دی قرأت کتاب الله فآمنت به ما قرآن لستو او پاغي ایمان راوړل یقین می پکړل فذلک قولو نم دغه قول الله رب العالمین يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نوید راوی فینادی مناد من السماء आवाज کی یو غکون کی د اسمان د طرفه د پاسه طرفه د عالم غیب نه سو आवाज کی ان صدق عبدی د دې خبري انه صدق عبدی دي تخفیف کړی شه د دې چې رښتیا ویلي دي د بنده زما څه چې د رښتیا ویلي دي فافرشوه من الجنه نو دل تاسو بستر واچوي د جنت نه والبسوه من الجنه او دته زړی کی واچوي د جنت نه من الجنه د جنت وافتحوا له بابا الى الجنه او پرز د لور د جنت نه نو پرز شي تور قال فیاتی وی راوی نرازی دلا من روحه د خوشبوئی نه د خوشالۍ نه و طيبها او د خوشبوئی نه و يفصح له فيها او فراق کړي د فراخي کړي د په قبر کې مد بصری مخکې 70 دران وکړه تفسیر او چې 70 نو د عادت نه مد البصر مراد دي و اما الکافر نو دې حدیث مبارک کې تفصیل رفعتی من روحه اوس ایماندار دي آدم علیہ السلام نو اخر تر اوسه پوره جمله دنیا کې هر ځای کې کاغه په قبر کې کاغه په دغه کې په بیان په خېټو کې دی لوګانو په خېټو کې د ایمان د زموږ چاغله خوشحالي ده اپا خوشحالي باندې پويږي تنه چرته ده تنه د وجود نشته او قاعده شوی دا بیا غول شي بجادي شي دی ورته دي یو ځای ور دي بل ځای ور دي او چې کله بل بندري هغه راشي فرشتي راشي نو داغه څه حالي اما الکافر فذكر موتو هر چې د کافر نو بیان ک نبی علیہ السلام د مرګ ده راوی ته غټی یاد لري یا اختصار کړی دی وی داغه د مرګ تذکرہ وکړه او یعاد روحه فی جسدی او ګردول شي بیا روح د پتنه ده کی ویاتیه ملکان روح نه احساس پڅ کوي روح خوشته کنه خو دې کې خلکو ګوتی ولې خبر ورانه کړه یو دا روح ده چې زمون تنه کړي یو روح بسیط روح ده بسیط څه معنا چې پاغي باندې حس شعور حیات ز کولې شم
خو ځان په تنور څخه مستقل کار نشم کوله. نو دکی روح دې هغه بسیط روح یا دغه روح چې کوم الله د دنه وخت کړی دی د دغه روح آثار پکې تا پاتې دي، دغه روح آثار پکې پاتې دي. او 15 منټه 20 منټه تقریبا د نیمه غنټې پورې غروغ دی ګورم او روم تاسو ته کو جواب دروم درکې خبرېم کوي. او چې کله دغه وخت پوره شي او د وجود ټول ناغه حرارت ختم شي بیا په اکسیجن نه تودي بیا څه نشي کولای. نو د کې هغه روح شته، روح ته ورته له فرشتو ورله خدا روح دې بسیط چې په دې وجود کې شته حس شعور سره شته یا دغه روح مراد دی قبر کې همیشه در سره یا خپل روح دې چې کم تنه تلو وجود ته دغه څه د نکیدل ندی مراد لکه چې اوس دنیا کې دی بیا خو دنیاوی جوړ شو بیا خو نو برزخی شو او داغه سره تعلق دی سره تعلق دی الله تعالی سره الله به کوي. نو دغه ته یواد له روح راوګردل شي ته یواد روح فی جسدی ویاتیه ملکان او راشد له دو فرشتي نو کینی نو تمر ربک فیقول ها لا ادري اوس افسوزونه کی ها لا ادري پریشانی سره کنه نه دی اوس اسویلی کوي او نه پوهیږم دا تاسو امتحان پرچا کې امتحانی پرچې کې سوال ورکې سوال باندې په جواب نه دی کنه او دی ورخته دی یو ته ګوره بل ته ګوره بیا غوږ بیا استاد پسې لاشي او ورخته یې د پټرول لګي. دا څه مثال دی هغه نه لازم دی. نو دی وې څوک دی ها لا ادري افسوس د پاره نه پیګم فیقولان له ما دینک نو بیا دې زه مولا خو نه وګی دا فلسفه دي په دې باندې خو نه پیګم. نو فرشتي ته ما دینک نو ستا قانون د ژوند څو فیقول ها لا ادري یا افسوس نه پیګم. نو بیا ته ما در رجل الذي بعث فيكم څوک دغه بهادر دغه بندا چې تاسو کې در لګل شو رجل ته ځکو چې ټول دنیا یو په دغه بل پای د خپل نه چان دیړو خپل پرېښنه ده په طریقه باندې دی. فیقول ها لا ادري فینادي مناد من السماء نو आवाज کې आवाज کوم کې د اسمان د طرفه ان د دې کذب عبدي کذبا چې دروغ وې ده ولې دې باندې پیژني ولې دې دا پروګرام د ژوند چلو راوړل دا نه پیژن او ولې دا نه پیژن چې مرګ روان دی قبر روان دی دا نه پیژن د سوچ نه کړي کذبه د عمل د دروغ دی دا قول د دروغ دی کذب عبدي کذبا دلته د کذب مراد دا نه چې زه نه پیژنم د دین نه خبر دی کې دروغ وي دی دین پیژنې پیغمبر پیژنه مطلب نه کله مر خلاف د حقیقت دا خبره دی بنیاد ده بیا اصله ویل ده. فافرشوه من النار نو دل تله جوړ کای د ورنه البسوه من النار واوند ته د ورنه وافتحوا له باب من النار او دتا دیرته کې ور د جهنم نه قال راوی وی فیاتیه من حرها وسمومها نورازی دل تپ نه او د سخت گرمی نه سموم زهری گرمی سخت گرمی. قال او رجق علی قبر او بیاوی چې نبی علیہ السلام وی تنگ شربانه قبر ده دوری پورې تختلف فيه ازلاع چې پخته یو بل کې نه نوزي ثم يقيض له اعمى وصم دا مخکې روایتونه کې راځي چې زیاتې راغلي بیا مقرر کې شدل لون اصم کون دا ول مقرر کې شي ما فرشتہ معه مرزبه چې هغه سره فرشتي سره ګرز د وسپنو لو ضربه به جبل کچرو وهلی شي پاغي باندې غر د دنیا د غرون لوی غر جبل لوی غر لصار ترابا نشي باغه د سیمه لکه خاوره فیضربه بها ضربه نووی هغه په دې پاغي باندې ضربه د سی وهل يسمعها ما بين المشرق والمغرب چې او هغه ټول هغه چې د مشرق او د مغرب ترمنځ الا الثقلين بين انسانانو پیریان فیسور ترابا د خاوره شي د سی وچقي ثم يعاد في الروح بیا پکې ته روح راو ګرځول شي معنی حیات بسیط راو ګرځول شي په دا حالت باندې نو بیا سره دا چرګي تر قیامت پورې چې الله ته مقرر کړي او سره کی دې حدیث مبارک کې دا ذکر کو چې پخته یو بل کې نوځي فرشتہ مقرر شولا تفصیل دا عذاب په ګروزونو باندې وي دا आवाज اورېږي کېږي چرته چا اورېدل زیات ساری په قبرستان کې کېږي د خلکو د دې علاقو د غریب خلکو ټوک دلې بوساړه په قبرستان کې لراته او کوستان کې تونه په قبرستان کې ودرولي کوستان کې چې باندې تلاشي جوړو کړی نو هغه چې واخلي نو تل کې په قبرونو کې تونه ودرولي د پاسه په برج پاړي دی هغه پیخي
دا ولاړي چې بیا 15 شپږ میاشتې پس په ګرمۍ کې بیا وکړي بیا ځل وي نو په قبرونو کې ولاړي دي نو چې چغې وي روړي وي عذاب وي نو دا به پکې نه سول دانې به پکې سوی وي او د ټولو نه زیاته زرغونه په قبرستان کې واخري او کلرګي کار دي دا ولي ځکه هغه بل عالم دی نو دا عالم خو نه دی کنه دا دنیا دا هغه چې سکیږي په بل عالم کې کله الله غواړي نو چاته څرګند کې د عبرت لپاره لکه د نبی رسول الله ته احساس نو او خې ته اړم به وشو روس هغه ته احساس وشو اصحابانو ته بیا دې په یو ځکه ولاړي احساس درشته دا نه چیرته ګوري او چاته پته لګي دا روایت کړی دی امام احمد رحمت الله علیه او ابو داوود وعن عثمان رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه روایت انه كان اذا وقف على القبر على قبر بكى فقبر بوغر عثمان سے نو بچړل دومره يبل لحيته چلمدا بشو ګیره ده او خبر باندې ګیره غټه ده بلند شو نو د تو ویل شو چاو تو وی تذکر الجنه والنار یا تذکر الجنه والنار ته یاد کای بیان کای جنت او دور فلا تبکی نو نه جاړي وتبکی من هذا چې په قبر درې کې دینه جاړي نو د جواب ورکړو دا څه ده کنه بشک رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دي ان القبر اول منزل من منازل الاخره قبر اول پوړی دا اول منزل دی زیاده د زینو د اخرت نه پدې به تیریږي دا لار ده فإن نجا منه وما بعده ايسر نو کبت شو بندا د دې پوړی نه پدې کې دی نرغه نورس چې تن راضي ايسر منه اغدا غین آسان دي ولې د بنیاد دی پدې پسې رواني وإن لم ينجو منه وکبت شو د دې پوړی نه د قبر نه پدې کې په عذاب راغی نه دي حقدار وګرځي فما بعده اشد منه نورس چې راضي غزين جاء سخت دي قال او عثمان رضی الله عنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه نمی دی لیدل چرتا یو منظر یو زید لیدو لیکن حال دا چې قبر دا غټول نه زیاته د خطرې نه خطرناک منظر مې لیدل او قبر دا نه زیات خطرناک دی قبر به انتها خطرناک دی افظع منه ترمذی او ماجه ترمذی حدیث غریب دا حدیث ته غریب سند په لحاظ باندې وانو امددن روایت ته دیوی کان نبی صلی الله علیه وسلم اذا فرغ من دفن الميت کله چې فارغ شو د خورو د مړینا وقف علیه نو بدرید په یعنی په دې مړی په قبر باندې قبر څخه نو وی استغفروا لاخیکم بخنه غواړي خپل ورله ثم صلوا له بالتثبيت بیا سوال کوي تاسو له د کلکېدو او د ټینګېدو په جواب کې فإنه الآن يسأل ذکر دنه واستپوس کی رواه ابو داود معنا سره او چې د قبر کم لوازم دي د دینه فارغ شي نو فرشتي راځي بیا څو پورې چې د قبر د کار نه فارغ شي د فرشتو سره څه کار نشته او چې د ژوندو د غن خلاص شو او سره د فرشتو او برزخ شروع بل عالم شروع رواه ابو داود وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام ویلی لا يسلط على الكافر في قبره 99 تنینا خامخا مقرر ولی شی کافر په قبر کې 99 تنینا یو کم سل ناکار ماران تنین نهایت زهری ناکار مار تنحسه چغدی چیچی وتل تنحسه چغدی راکاگی وتلدغه او چیچی حتی نه سوی د شي جویل چې خوړې مېده کېږي نه د تیرولو کېږي نه او د پیړم دې زبیخي جی تنه سوز بیخي جی یعنی زه معنا د تخفیف لپاره ذکر کوي وتل د هو چی حتی یقوم الساعه تر دې پورې چې شي هغه مقرره غړای یعنی قیامت لو ان تنینن کچرته د څنګه خبران دي دا چې کچرته یو مار داغونه نفخ بالارض پوکیو کی پا دی ازمکا ما انبتت خضرن نو زرغون بنی کی اغا از زرغونا دا سی زهری دی رواه الدارمیو رواه ترمیدیو نحو وقال ترمیدیو مدغسی نحو مثل کم فرقو مثل اغا الفاظی نحو کی معناغی الفاظ کی لک فرق نو ترمیدی کی مدغشان تدی اغاویلی 70 بدل 99 اغاویاویلی
په دې چې اولی عدد نه دی مراد چې دومره دي تکثیر مراد دی ډیرواله مراد دی چې دا شانته او دا شانته حالات را روان دي او دا وکی نو قبر نه چې برزخ نه مراد دا قبر وي نو دا قبرونه مونږ نو ټول سره نړۍ دي یو مار پکې چالي درې یو لړم پکې چالي درې نه لري کی او سره دا چې دا بالکل صحیح دي چې پاغه باندې یو کم سل خماران یا خماران لګي او تر قیامت پورې به پیږي ذات نه نو ځکه برزخ ته او من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون الله تعالی چې څه کی او څه مخه را جابر رضی الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سعد بن معاذ حين توفي فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وصوبي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا فقيل يا رسول الله سبحت ثم كبرت قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح حتى فرجه الله عنه رواه احمد. عذاب القبر دے دا عذاب دا قبر ایمان لومشتی ایماندار لا بی ایمان لومشتی و دا ایماندار او دا بی ایمان پا عذاب کے فرق دے دا بی ایمان عذاب دا عذاب پتور دے ایماندار لا عذاب و تکلیف دا خیلی لری کولو پتوگا دے خیلی تین لری شپاک شی یا دا دید پارا دے چه درجاتی پی اللہ اوچت کی پا دی لحاظ باندی او کلا کلا لیدون کی تصورت دا عذاب کارشی حقیقت کی عذاب نہیں. سعد رضی اللہ عنہ چه دا احزاب پا غزا کی غشه پی لگی دلو آغا نو درے دو وینی باتی بداگل رنگی غٹ رگی لگی دلو نبی علیہ السلام بیم تا پوست راتا پا دا جہادی حالت کی هم چه دا مدینی نبار طول دی رو اموچی ٹینگولی و بیا پی داغ کی خو نبی علیہ السلام اس فرشتی نرازی نو تا پی داغ کی خو فرشتی نرازی و دو دعاوا چه اللہ تراغی می موجنا ترڅو چې د یهودو خبره فیصل شوی دی زما زړه پې نه خوشحاله شي. دغه یهود بنو قینقاع دا د ډلې والو د سعد رضی الله عنه ډلیزو او غیرتی ایماندارو هغوی چې دو ختم شي ذلیله شي نو دا بخی په دې بنیاد باندې هغه الله محفوظ ساتلی یهود تنگ شو منگا دا خبر منو دا پا فیصله بانی با عمل کو رسول علیہ السلام غو فیصله غوار اللہ سوک چی وصلو چتی اغاو او اجنائی سوک چی وصلنو چتی زنانا او بچیان دا غویز دی امریکان پدا فیصله بانی عملو شو دین چې واپس رااله څه وخت نو دی وفات شو. رسول علیه السلام ولاړ جنازې یې لاړ رسول علیه السلام هم جړل صدیق و عمر هم جړل صحابه هم جړل. عائشه رضی الله عنها ما د خپل پلار او د عمر اوازونه جدا جدا پیژندل. د رسول علیه السلام جړه د وخو د بایدو دا آواز نو جنازه ولو کړل قبر کې چې کې خو زمکه پر راټول شو. د حدیث مبارک کې دا حال ذکر کړي وتی موږ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سعد بن معاذ تا کله چې وفات شو فلما صلى عليه رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې موږ کو د جنازې په د باندې
رسول الله صلی الله علیه وسلم او کیخو شده په قبر کې وسوی علیه او برابر کر شو په باندې تختی خاورا سبح رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سبحان الله ویل شروع کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو موږ فسبحنا نو موږ تسبیح ویل شروع کړو طویلا پورا ساعت وګت ساعت ثم كبر فكبرنا بیا رسول علیه الصلاۃ والسلام الله اکبر وی نو موږ الله اکبر وی سات خلاص خبر نو بیا ویل شروع د الله پیغمبره ولی تا تسبیح وی او بیا دې پسې تکبیر وی قال رسول علیه السلام وی دا می دی لوي لقد تضايق على هذا العبد الصالح بشکا تنگسیار اغلا پدی نیک بنده باندې تضايق القبر على هذا تنگ شو قبر راټول شو قبر پدی نیک بنده باندې قبر ده حتی تراغی فرجه الله عنه چې لری کا غبرتک الله اغا ددنا تاسو حدیث مبارک مخکې ول چې قبر پر راټول شي تختلفو اضلاعه داسې چې داغه پختې یو بل کې ننوزي ګړي وړي شي حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ حالت نبی علیہ السلام ته مکاشفتن خو دل شو معجزتن اولی چې قبر پر راټول شو رسول علیہ الصلوۃ والسلام سبحان الله الله اکبر ویل شروع کړو او حالت ختم شو اور بیرته شو د قبر راتلی ماوی د عذاب د پاروم دي او د قبر راځي کېدل د شفقت او د مینې د پاروم دي داسې مثال دی لکه دشمنو مغی کې ونسی زور پکای او بل خو خپل دوست ورو استاد غی کې ونسی پاغم زور کوي زور دواړو طرف ته دی دا یو طرف ته زور د عذاب دی او غچا باندې چې کې غپیم پوریږي بل طرف ته زور د مینې د محبت ته چې چا باندې کوي نو غپیم پوریږي نو د قبر دا راټولېدل خو لومشته بدل لومشته دا د دې ثابته نه چې دا بدل دی او خو نه دی خو فرق په دغه کې دی چې چا د پاره د خوشحالۍ په توګه دی او د چا د پاره د پریشانۍ د عذاب او د سختۍ په توګه باندې دی نو حالت خو نهایت خطرناک دی کنه منظر د پریشانۍ دی رسول علیه الصلاۃ والسلام ذکر سبحان الله الحمدلله او تکبیر الله اکبر و شروع کړو سبحان الله دا سجده لك لا اله الا الله الله اکبر دا سجده لك الا الله یعنی غی کې صلب دا د صفات او د ذم او د نقصان الله رب العالمین الله او الله اکبر کی اثبات ته د صفات علیا الله رب العالمین لویلی نو دې عدد تعجب په دې باندې ویل کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر وی صحابه هم ذکر وی حکمت ربان کا تضایق علی هذا العبد الصالح قبر حتى فرج الله عنه دین معلومه شولا چې د زمکه راټولېدل د قبر دا د دین حنده چې ګنې دې معذب دي نیکانو باندې د مینې د محبت په توګه باندې زمکه راځي کی لکه څنګه چې سړی څوک کوي کی نسی خو د دې نظر کوون کې د پته نه لري چې دا د مینې او د محبت غدا او کړه د بری شو په نیت باندې دا پته نه لري زغطۃ القبر زموږ د عقاید کتابونو کې ذکر کړي زغطۃ القبر حق د قبر راټولېدل او د قبر زور باندې باندې دا حق دي چاله په بد نیت او چاله په نیک نیت باندې عذاب القبر کې دی او جنو چې صورت د عذاب معلومیږي بل دا چې نیک سي رحمت ته نو بدل خو عذاب دی او دی سفر په کې نشته وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضمة ثم فرج عنه رواه النسائي امدغ سعد بن مالك رضي الله تعالى مباركي سعد بن معاذ رضي باركي رسول الله صلى الله عليه وسلم يودي سعد بن مالك اغا مهاجر دي در رسول علیہ الصلوۃ والسلام ماما گانو کی مامائی کی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انصاری دی
مدینه کې د یو مستقل طرف مشر دی، معتبر دی، ملک دی او مخیز دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام وی هذا الذي تحرك له العرش، دا دی هغه څوک چې وخوځېد د ده د وجې نه عرش د الله، وفتحت له ابواب السماء، او پرانستې شو ده دپاره اورونه د اسمان، وشهده 70,000 او حاضر شوي ده ته یعنې جنازې ده ته 10,000 د فرشتونه. داسې معتبر سړی. لقد ضم ضمتن، بېشکه راټول کړی شو په ده باندې قبر، او دې نچوړ کړی شو، زم کړی شو، زور پې وکړی شو، داسې زور، ضمتن کامل زور. ثم فرج عنه، او بیا بیرته کړی شو دا قبر د ده نه فراخي ته راوستلی شو. روایت د نسائی دی. تحرک له العرش، عرش مخلوق دی، حرکت پکې راتلی شي. دا حرکت د خوشحالۍ نه هم راځي او د پریشانۍ نه هم راځي. د ډېرې خوشحالۍ په خبره باندې هم بنده ورپېږي، وپوږنېږي او رنګ یې سپین شي، خسته شي، تازه شي. او د ډېر خفګان د وجې نه هم بنده ورپېږي، وپوږنېږي، رنګ یې تور ټپ وسوځي او وچ شي، شونډې وچې شي. دواړو کې حرکت دی. او د ده دپاره عرش خوځېدل د حملة العرش د خوشحالۍ د وجې نه دی چې د سعد روح راغی، د پریشانو نه خلاص شو. عجز په تکلیف کې او دردېده، هذه درد د تکلیف نه خلاص شو. تحرک له العرش، عرش یتحرک له العرش اهل العرش. لکه سړی وي ټول ښار وجړقېد، نو ښار خو نه جړقېدلی، ښار خو د هغه آبادون هم د هغه نه جړقېدلی، معنی ښاروال وجړقېږي، عرش والا فرشتې. او ابواب السما اعزازا او اکراما، د سعد روح په یو وردن نه کېږي به، ورونه ټول بیرته شوي دي اعزازا او اکراما. لکه میلمه کلي ته راځي نو کور په کور خوشحالي ده، نو خو به یو کور له راځي میلمستیا به په یو ځای کي، او دا کور په کور خوشحالي، دا اعزاز او اکرام یې د هغه چې ټول پې خوشحاله دي. تحرک له العرش او فتحت له ابواب السما، دا معنا. او اعزازا او اکراما 70,000 من الملائکه، یا عدد مراد دی او ظاهر هم دغه ده، او یا عدد نه مراد، تکثیر مراد دی، ډېرې فرشتې ول راغلي دي، دا هم قول دی 70,000 من الملائکه. او دا ضمتن ثم فرج عنه، دا راوځي کېدل د قبر نیک له هم دي، بد له هم دي. نیک له په یو عنوان دي او بد له په بل عنوان باندې. رواه النسائی. وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر. دا روایت کی چې رسول علیه الصلاۃ والسلام ادرید بیان کوونکی د دین، خطیبا بیان کوونکی د دین، خطبه د دین بیان، یو خوش خطبه ده کنه، یا ټکی دی وول کې پیوړي بي دا څه بلا غرومه او ویم څه، دا خو هغه ټکی یو خطبه بیان د دین دی، بیانول. ادرید نبی علیہ السلام خطبه وونکی نه بیانونکی د دین، او خطبه دا ویله. فذكر فتنة القبر، نو یاد کړه فتنه د قبر، ازمیښت په قبر کې جرا روان دی. التي يفتن بها المرء، هغه چې ازمیری شي په هغې باندې، سختي به راوستي په هغې باندې، په قبر کې په بنده باندې. فلما ذکر ذلک، کله چې رسول الله السلام د قبر دا سخت بیان کړي، ضج المسلمون ضجتن، نو زوګ شروع کو، چغې کړي مسلمانانو لوی چغه، یعنی هر یو نه به اختیار आवाजونه وتل شروع شو او په جړا سر شو. رواه البخاری. هکذا وزاد النسائی، او نسائی ذات کې زیات کړی دی، حالت بینی و بین ان افهم، مسلمانانو داسې چغې شروع کړي، داسې جړا شروع کړه چې پرده وشوله د دې زما او بین ان افهم کلام رسول الله، او په میند پیدلو کې می په کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کې دې څه و دسي اوازونه شروع چې زړه خبر باندې پیغام. فلما سكنت زجتهم، نو کله چې ټیکاو شوله د دو دا پریشانی، د دو دا چغې، قلتو، نو ما وویل لرجل قریب مني، یو سړي ته چې نږدې و زمانه ما ته، ای بارک الله فیک، ای د ندا منادای پرېښې ده، ای فلان
یا اے رجل یا اے جالس اے سړیا خیر دی واچی الله تاکي دعای مخکې کړه. ادب طریقه هم دا ماذا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سدی هغه چې رسول الله السلام په اخر د قول خپل کې رسول توي قال ندی سړی وی قال پیغمبر السلام وی هغه دا وی قد اوحي الي انکم تفتنون فی القبور بشک وحی شی زماته دې خبرې چې تاسو باندې به سخت راوستل شي په قبرونو کې قریبا من فتنه الدجال نزدې سخت ته د دجال چې په دنیا کې کم راضی با او دا غنه به چې کوم سخت راضی پریشانی به راضی دغه شان تزمیختونه امتحان به تاسو کې تاسو باندې په قبر کې هم راضی او سخت به راضی. رسول الله سلام دا وی مسله د عذاب القبر سخت راضی په ایمان دا هم راضی خو هغه یو شان ته او په ایمان به هم راضی هغه بل شان ته. وعن جابر رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اور روایت جابر رضی اللہ عنہ نا دے روایت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قال وی اذا ادخل المیت القبر مثلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني اصلي. کله چې دن کړي شي مړ قبر تا مثلت له نو ښکارا کړي شي دتا مثال جوړ کړي شي دتا دنور عند غروب فوق پروتو کی فیجلسو دیکینی فرشتی کینی یمسح عینیه چې د موږي سترګې خپلې او دی تپوس کوونکو د فرشتو ته دعوني اصلي پرېمې دی چې زه وضو کوم. رواه ابن ماجه. قبر کې چې دی کینو دی لا نه دی پوه چې دا زه مړ یم دی خو هغه دنیا د هغه حالت دی هغه په چې سخت او د مرض هغې نه ښه شوم نو فرشتي تپوس راغلي دی دعوني اصلي موږ رانه پاتې کېږي. نو فرشتي پوه کړي چې دا خو د مونځ ځای نه دی دا خو د سوال و جواب دی ته بل عالم ته راغلی دی پوه شي. دا دلیل په دې ښیي نبي علیه السلام ویم چې بنده چې څه عمل کوي نو په دغې مري او په دغې به پورته کېږي. د سره سوچ د مانځه چې ژوند دی او بیا خاص د مازدیګر د مانځه اهم مونځ دی العصر ان الانسان لفی خسر. نو په دې وجه باندې نور د پروتو حالت کې دی ګڼي نو به مزرانه پاتې کېږي تاسو ما پرېږدئ. دا دلیل دی دی چې دی په دنیا کې ایماندار وو او د مونځ پابند وو نو فرشتي وي د مانځه ځای نه دی تپوس راغلي نو بیا ترې تپوسونه شروع کړي. وعن ابي هريره معنا څه ده چې کوم عمل کوي په دغه به مري کوم عمل چې کوي د هغې به سره سوچي نو چې عمل د مانځو او اهم عبادت ته په عبادتونو کې د عقیدې نه پس نو هلته کوم هغه مخې راشي او دا د بشارت عظما دی د سوال و جواب د اسانېدلو لپاره اوله پیشبندي ده. عن ابي هريره رضی الله عنه قال دا ابو هريره نے روایت ته رضی الله عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وی قال نبی علیہ السلام وی ان المیت يسير الى القبر فيجلس الرجل في قبره غیر فزع. بشک مړی ګرځي قبر ته یعنی قبر الذي د مسلمانانو قانون داده بلکې د آدم علیه السلام نه د انسانیت قانون داده ما ينبغي لجيفة المؤمن ان تحبس بين ظهراني اهلی. رسول السلام وی ندی پکار مړی تنی د ایماندار لا چې هغه د اشاره کړی شي په میند د اهل کې د انسانانو کې ژوندو کې بلکې دا د ذریعو وړی شي. سنت الله هم دا د قانون دا د ثم ماته فاقبره. رسول علیہ السلام دا ان المیت یسیر القبر فیجلس الرجل فی قبره. نو کینی بندا په قبر کې چې فرشتي راسي او غیر پاسې نو دی کینی غیر فزع ولا مشغوب نی دی ورخطا انی پریشانه شغب شور زوګ ته چې د پریشانی سبب ګرځي نو نه دی نو شور زوګ په کې ته هم نشته ضروري چې په کې ته هم نشته دوه دباو په کې ته هم نشته غیر فزع نو ورخطا لا يحزنهم الفزع الاکبر ورخطا او پریشانه باندې کیدو لوی پریشانی ولا مشغوب او نو به دی پریشانه دوار او ورخطا د زوګ پک د وجنه. ثم يقال چې کله کینول شي نو بیا به ته ویل شي فيما كنت پس حال کې فی ای حال كنت
په څه حال وي ته د کفر او د اسلام یا د پابندۍ دین. نو دی وی كنت فی الاسلام، ومز په دین د اسلام کې. فیقالو نو دویم تپوس نه دا وشي ما هذا الرجل، څه شان دی، څه حال دی د دې سړي، څه دی دا بنده څوک دی، څه دی مطلب شان یې څه دا تپوس کې چې دی څه دی انسان دی او قبول څه د وخت د اډو کې جوړه کړو څه دا تپوس نه کوي، څه دی شان ده او مقام ده. نو تپوس نه د دې خبرو شي ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، مخکې روایت تاسو لسته زه جواب کی وای محمد رسول الله جاءنا بالبينات. ما ویلو کله چې رسول علیه الصلاۃ والسلام څوک چوي چې هغه ټول ته حاضر شي، نو په دنیا کې داغه د قدرت نو پس د مرګ د کمر هغه چې په لکونو مړ دي، په شرق او غرب کې مړ دي، په قطب او په نیلاو کې مړ دي، ټول ته پیغمبر اسلام حاضر دي. نو کدا چې داغه صورت نه پیغمبر نه کنه بل څوک کنه، خدا تذکرہ دغه دا الذي بعث فيكم چې روایت کې تفصیل لغله تاسو کې چې پیغمبر یادې ده او محمد رسول الله محبت به دې ته دا سوکو زړه دې باندې له کوزړه الذي بعث فيكم دیوی محمد دا خو محمد رسول الله دا الله علیه ګلو مونږ ته جاءنا بالبينات راوی موږ له صاحب بیانونه د الله طرفه فصدقناه نو مونږ دې رښتینه ګڼلو او تصدیق وکړو. فيقال له نو د دې نه دا تاسو موشي ویل شي تا هل رأيت الله ایت الله لیدل دا تصویر جوابونه کې لږ کمه زیاتې راځي کنه دا کی چا سره په یو طریقه یو اصول دي، هغه اصول د الله بارکه تاسو د دین او د پیغمبر بارکه دا د ټول نه کی خو طریقه تاسو بدل ذکر شي په ځینې کې زیادت هم راغلي ته چې الله باندې تعالی دې الله فیقول دی وی ما ينبغي لاحد ان يرى الله، ندی لایق ندی کېدې نشي چاله چې هغه دی الله ویني. فيفرج له فرجه قبل النار، نو بیا اوس پر دې شیدلا یو سوره طاقه په طرف د اور باندې بیر تک شیدتا فرجه یو طاقه قبل النار په طرف د اور. فينظر الیه، نو دا مؤمن وګوري غیتا یحتم بعضها بعضا چې هغه ماتی او خوري زنی دو زن نور الله لمبی دا سینی ور کی تیر شي لسین کو دا علم به بری کی نوزی بل کې تاویږي رټولېږي او دا غبارې کیږي اور بدغه شان ته ګرم ویني. فقال له ذو ویل شي انظر الى ما وقاك الله، وګوره هغه ته چې بچ کړي نه الله. ثم يفرج له فرجه، بیا دل ګر تکړي شي یو طاقه قبل الجنه په طرف د جنت باندې د بل طرف نه. فانظر الى زهرتها، دیو ګوري تا زوالی داغه تا خایز داغه تا او ما فيها خوشالوت جدي بکیتا. نو د ته ویل شي هاذا مقعدک، دا دې زیستا او دغه تعالی جوړ کړی شوی. فيقال له هذا مقعدك على اليقين كنت، اول په یقین ویته وعليه متو په یقین مړوي وعليه تبعث، او په دغه یقین به بیا پروتو کول شي ان شاء الله تعالی. دا د اول دتا د جنت جهنم تا قبیر تشي، ځکه دا مشهور متل لیکنه چې نعمت پس د مصیبت نه زیات بختوري سړی تا او زیات قدردانی. د سر دردی نه لیدلې، د سر دروغ زیاته د سان ده، د سترګو خړوالی دی نه لیدلې، د نظر د خوالي تا د سان ده، څه قدر سره پیدا کیږي. قدر فعال راځي چې دا غي نه مخکې څه خلاف دا غي ویني، لوګ دی نه لیدلې د خوراک بر څه قدر خو نه کنه. نو د تعاول جهنم خو دی شي، نو د تعالی هغه نعمتونه د الله یو په زور باندې قدردان شي. بیا او دشمن تعاول جنت خو دی شي چې خوشالي ویني، نورو چې په سخت راځي نه هغه ته بیا ډیر ګرانه. نو ځکه مخکې کاغه اکیغونو لشي ويولس الرجل السوء في قبره، کېږي لشي بندنا کار په قبر کې فزعا پریشانا مشغوبا زوګ پک پکړې شو. شغب زوګ پک دی لکه زوګ پک کې سره ورختا دی چې څوکم دی په لوګورم کدی په لوګورم ددا ورم کدا هغه ورم پته نه دی دغه شانته حالت په باندې شغب پریشان ورختا. ويقال له فيما كنت، نو ته ویل شي تاسو کې په څه حال کې وې ته؟ نو دی ویلا دی نیم په څه حال کې د چا دین نیمانه د چا قانون سره کول
دیوی لا ادری نو ته ویل شي ما هذا الرجل څوک دې دغه سړی فیقول د دنیا کې چې تاسو یادو فیقول دیوی سمعت الناس یقولون ما اوریدلی خلکو چې خلکو به قولا سوائل فقلت ما اوریدلی خلکو به رسول الله ودا فقلت فيفرج له فرجه نو بیا اوس پر دې شذلا یو سوره دیر تک شذلا یو سوره هغه په دې طریقه باندې قبل الجنت په طرف د جنت باندې انظر الیها الى ظهرت ان دیو ګوري تا زوالی خایسته او ما فيها او خوشالو ته جدي بکیتا نو ته وی شو انظر الى ما صرف الله عنك او ګورته هغه ته چې وګرځول الله ته دا غینا چې ګرځول دی الله ستانه ثم يفر الرجل دا ذکر کوي چې نور ارمان دي چې دعا ځګونه شو کنه دغه ته لاړه او دغه ورکړه سخته ثم يفرج له فرجه من النار بیا اوس پر دې شیدل او طاقه او سوړه په طرف د اور باندې دیږي ته ګوري یختم بعضها بعضا چې چقي خوري زری دې دې نور دومره تیز دی او قال له هذا مقعد دته ویل شم دغه استاد اوسېدو زی مکان علی الشک كنت وعليه مت په شک ته وی چې چا به دغه وی یو تا به دا وی چې چا به بلنو بل بوجي نو ته په خبر باندې ولړ نه په دین باندې وعليه مت او پاغه شک باندې یو ته مرشي وعليه تبعث په دغه شکی عقیده ته پورته کوله به ان شاء الله تعالی رواه ابن ماجه اره ابن ماجه ټول حدیثونو کې ما به اشتراک سو عذاب القبر قبر کې رات راځي او که سخت راځي تپوس کیږي او اجمالی خاکه د جون چې تر کړه دغه تپوس کیږي کامیاب دی نو جو کامیاب شون ناکام دی نو بیا ناکام دی نو عذاب عمره پکې تا نعمت پکې ته عمره کتاب او سنت الذين مخکنا باب ذکر شو کتاب الایمان هغه تفصیلات ذکر کړو ایمان مرکب دی که بسیط دی دا ځان له ولانجه ده راغلی په حدیثینو کې کوم ځای ده د فلسفه او مناطق او الله دا زوتی استاد تقریرونه کې ایمان بسیط دی مرکب دی بسیط دی مرکب دی وخت دی باندې ځای کی ایمان بسیط دی کتش تصدیق واخلي یقین د زړه واخلي ایمان مرکب دی که اعمال پکې راغلي چې اعمال سره کې نو مرکب دی نو صداسي یو بنیادی خبره نه ده نو اولی دا ذکر کوي کتاب الایمان دویم باو په ذکر کې الاعتصام بالکتاب والسنه ایمان راځي نه سوچ قرآن و سنت نه اعتصام بالکتاب والسنت نه ایمان نه ذکر په دویم باب راوړ که ایمان ټینګول غواړي نو قرآن و سنت بس دکای اعتصام عصمت نه عصمت حفاظت ته وي بچاو ته وي اعتصام دا غینه افتعال له ځان بچ کول ځان ټینګول شپارز یخنی گرمی خو بد نرم عده زوجین اثنین دی دا عالم بید زوجیت ننشته نچلی یو ذات تا اللہ رب العالمین دی چاگه زوجیت نپاک دی الصمد ومن كل خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكرون وزنو کی زوجیت سرگن دی منگئینو زنو کی زوجیت سرگن ندینو منگئینینو خوشتا دی یو اللہ دی رب العالمین چی دا غسانی نشتا دی ارزکونگو الصمد نو ایمان چی زدکای تینگای پالینو پس بای پا کتاب و سنت مانی بای
الله ولا دا مواد را لګل دي او به چې بهیږي نو پسې وروسته نور را روانې دي. هر څه اسباب چې دلته دي نو د دې بیرته مواد دي الله رب العالمین څخه. کله چې الله ماده ختم کی سبب هم ختم شي. نو دا شانته د ایمان ماده قرآن و سنت ته. ایمان اجمالی ابتدائی دی، ایمان تفصیلی ثانوی دی. کم ځای کې چې قرآن و سنت اجمال کړی دلته اجمال دی، کم ځای کې چې قرآن و سنت تفصیل کړی دلته تفصیل دی. هغه تفصیل چې کوم هغه کړی د هغې نه زیات نه. دا دویم باب یې پسې په دې باندې راوړل الاعتصام بالکتاب والسنه یا باب الاعتصام بالکتاب والسنه. ځان ټینګول، ځان بچ کول، حفاظت د ایمان کول په قرآن و سنت سره، حدیث سره. قرآن اصول خود دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام تفصیل کړی دی. الفصل الاول عن عائشة رضی الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رسول علیہ السلام وی چا چې نوې پیدا که زمون په دې معامله کې چې دا ده هغه څه پکې راومنډه چې نه دی د هغې نه فهو رد، دا احداث او ادخال د ده مردود دی. معنا څه ده؟ دین مکمل دی. اکملت لکم دینکم، دین وی دله مکمل کړی دی، اصول مکمل دی. اوس د هغې تفصیلات علماء ربانیین رحمهم الله د اصحابانو رضی الله عنهم نه پس هغه د دې علمبرداران دي، دعات دي، تفصیل یې هغو کوي. ځینې مسلې داسې دي چې د ائمهو پکې اختلاف دی، نو په هغې کې ګنجایش دی، د اختلاف کولو ګنجایش دی پکې. کوم یو طرف ته ځې په دلیل باندې تقوی معلومیږي نو هغې پسې لاړ شه. احداث الرازی چې هغې کې نیو ته یو تر دننه کې، نو بس دا احداث بدعت دی. او بدعتونه دوه قسمه دي، یو د عقیدې، دویم د عمل. د عقیدې بدعت اکثر و بیشتر بنده کفر ته رسوي. د عمل بدعت اکثر طور باندې د کفر نه او کله د کفر شنو. او دایوی ما لیس منه د دې دپاره چې په ظاهر به موږ ته احداث ښکارېږي هغه په دین کې لکه اجتهاد د مجتهد په دلیل باندې بنا دی نو مردود دی. بدعت هر هغه عمل ته ویلی کېږي د عقیدې او که د عمل چې د هغې ماخذ د قرآن و سنت نه نه عمل پې نه شي او قرآن و سنت نه د هغې ماخذ نه نو دې ته ویلی او بیا یې ته ثواب ګڼي، دیني ګڼي، نو دې ته ویلی کېږي بدعت. احداث فی الدین ته هم ویلی کېږي. معنی عام راوړ دی، هر څوک چو هر زمانه کې چو په هر شعبه د دین کې چو شعبه د دین کې چو بیا امرنا او هذا ویلی دي. دین له الله پیغمبر را لېږل دی، داعی، ترجمان په قول او عمل دواړو باندې د هغې ترجماني کوي. د هغې کې هغه سره ومنډي چې هغه د هغې نه نه نو هغه الله ته مردود دی، ځکه د الله د رضا طریقې په عقل نشي معلومولی. ووجدک ضالا فهدا، موندلی پریشانه نو الله په سمه ولګولي. رسول علیه الصلاة والسلام به هم پریشانه، څو چې هدایت د الله رب العالمین د طرفه نه راغلی. لکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء فهو ردنی مردود دی. دا سړی مردود دی، دا مبتدی مردود دی. ابدا تعقیدی کړی او که د عمل
या फहुआ रद्दुन दा इहदास द मरदूद दी व दिन की बनी हिसाबेगी। बुखारी और मुस्लिम दौड़ रवायत जिक्र करे। वअन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाहि व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला।